فصل فی الصنف الرابع د ذوی الارحام چې کم سلور صنفونه او د دریو تذکره وشوله اوس دا سلورم ذکر کوي نو فرمای الحکم فیهم مراد په دې سره هغه حضراتو چې کم تروریانې وي ماماګانو ماسیانې وي دا غوی بچیو الحکم فیهم حکم دا دی چې انه اذا انفرد واحد منهم که یواز یو کس راغلی نو استحق المال كله یو ترور دنو یا یو چې کده د مور خور ماسی دا بل څوک نشته بل غون مال دا غستې شي لعدم المزاحم زکه د سره ټکراو کې څوک نشته البته وان اجتمعوا او کدوی را جمع شول پکې ډیر کسانو وکانه حیز قرابتهم متحده او حیز د قرابت متحد وی کل عمات والاعمام اعمام دي چې کوم دی له اومن دا په ذوی الارحامو کې دي د مور د طرف نه ترونه دي یعنی د پلار د مور د طرف نه یو خستا مور د ماګان دي د پلار د مور د طرف نه ترونه دي او دا رنګ وسره تروریان دي دا غون ذوی الارحام دي جهات یو دی د پلار نسب قرابت کې برابر وي لہذا په دې به تقسیم کولی شي دا رنګ اول اخوال د مور په نسب کې وایو ماماګان دي والخالات او ماسیان دي نو دارال نه په دوی باندې تقسیم کولی شي خو څنګه فالاقوا منهم اولا بیا چې په دوی کې کم اقوا دي هغه به اولای اقوا دا معنی چې کم عیانی دي مقدم دي فعلاتی او علاتی دي نو مقدم دي فاخیاتی دا یغه اقوا دي بالاجماع اعني من كان لاب وام اغا خال شغل ابن او ام دي اولاد دا اولاد ممن كان لاب او من كان لاب او اغا خال یا اغا عمه شغل لاب دا اولاد ممن كان لام دا امي د اخياتو دا اقوا ده عامه چې دا عياني مقدم دي نو ذکورا كانوا او اناسا کدا نارینی او کدا زنانی بطور مثال عمر علی عیانی او اخوات اخیاتی راغله دي چې کم دي اغا عام دي د عامتنا اولادا وان كانوا ذکورا واناسا او کدوی په خپل منځ کې بیا نارینه او زنانه دي مثال چې کم دي دا عمي بچی دي او د عم بچی دي نو واستوت قرابت او قرابت مستوی نو بیا فلی ذکر مثل حظ الانثیین تقسیم بکې په دوی باندې الګ د پر ډبل حصہ د جینې د پر سنگل حصہ مثال د ذکر کوي ک عم و عمت یو عمد ترور ابل د عم نو دا برابر وتا سره په رشتہ کې لہذا او جهاد یو د پلار نسب دي نو دوی سه باور کې عام تا یو سه باور کې عمه تا کلاهما لامن کدا دوه امه کې وي نو بیا به دا دوانه چې د امي وي ځکه کم چې د عیانی او علاتین الته خو بیا عم نشي راتلی هغه خو بیا عصبه دی خو چې کلاهما لامن وي دم اخیافي وي نو په دې کې عم او عم راشي دا به تقسیم وکړي ثلثین به د پاره د عم شي ثلث به د پاره د عمي شي او خال و خالة ماما د او ماسی دا ماما چې کم د او ماسی راغلی دي نو لہذا په دې به تقسیمول شي د مال ځکه جهت یو دی قرابت دوه برابر دي د مور رور دی او د مور خور ده نو لی ذکر مثل حظ الانثیین نو دوی سه د پاره د خال یو سه د پاره د خالی بیا دا درې ونه صورتونه په دې کې چلیږي ځکه د مور نسب خو تمام د ذوی الارحام دي کاغه عیانی دي ماما ګان دي او کا عیالاتی دي او کا اخیافی دي خو صرف د پلار په نسب کې عام او عمه الته جمع کېدی شي چې اخیافی وي او چې کم عیانی او علاتی وي الته بیا عام عصبه دي نو کلاهما لاب و ام دوانه ابن او ام وی یا دوانه چې کوم دی له ابن وی او له ام یا دوانه اخیاتی وی او ان کان حیز قرابتهم مختلفا او کدا صورت وی چې حیز د قرابت دا متحد نه دی مخکې متحدو اوس مختلف دی یو خو عمر غلی د او بل خو خاله راغلی دا هغه د پلار نسب دی د مور نسب دی یو خو عمر غلی چې کوم دی اخیافی او دی خو خال راغلی دی اگر چې عیانی دی دا خال عیانی مقدم کې دی شي په دې عم اخیاتی باندې وینا هغه بیل نسب دی د پلار دا بیل نسب دی د مور او دوی به تقسیم وکي دوی سه باور کې د پلار نسب ته یو سه باور کې د مور نسب ته عموا د لبور کې ثلثین
دی خوا چې کوم دی خاله ده یا خال لبر کې ثلث. اوس د عامې چې کوم دی که یوازې وه خپل ثلثین به والي او که نه د عامې سره خپل بیا نور څوک ورسره دي نو بیا به دغه ثلثین د عامې په دې نسب کې چې د پلار دی هلته به دغه ماسبقه تقسیم کې قریب له به ورکړي. که قریب نه برابري تقسیم په دواړو باندې وکوه. بیا پکې ترجیح ورکړه عیاني علاتی ته. نو دی فرمایي و ان کان حیز قرابته مختلفه که حیز د قرابت مختلف وي یو د پلار نسب دی بل د مور نو فلا اعتبار لقوة القرابة بیا هلته قوت قرابت کار نه کوي. ابه د پلار حصه غواړي دا بل به د مور حصه غواړي. كعمة لأب وأم یو عمه ده لأب وأم او بل خاطه وخالة خاله ده لأم. اوس دا خاله ده او صرف اخیافي ده اخوا عمه عیاني ده خو دا عمه عیاني راجح نه ده په خالې باندې. وجه دا ده چې هغه جدا نسب دی دا جدا هغه پلار دا مور ده. او خالة لأب وأم خاله ده لأب وأم دا ګینې راجح ده. وعمة لأم نه فعمې لأم راجحه نه ده ځکه عمه لأم دا چې کوم دی د پلار نسب دی او خاله لأب وأم دا د مور نسب دی. په دې به تقسیم کې د پس ثلثان دوه حصې به ورکړي لقرابة الاب ځکه چې د پلار او مور منځ کې میراث تقسیمیږي نو ثلثین اب لري او ثلث چې کوم دی هغه ام لري. نو دلته به ثلثین ورکړي قرابة الاب دپاره دا نصیب د اب ده او ثلث به ورکړي لقرابة الام د مور والا ته نصیب الام ده. بیا د هغې نه پس کوم چې مثال عمه وه هغې د پلار حصه واخسته ثلثین واپس به د فصل اول ته لاړ شي قریب ته به ورکې برابري چې کوم دی به ترجیح ورکې برابري تقسیم به پکې کې دارنګې د مور هغه مال. ثم ما اصاب به چې ورسېږي کله فریق هر فریق ته نو دا به یقسم تقسیمولی شي بینهم د هغې په منځ کې کما لو اتحد حیز قرابتهم لکه څنګه چې حیز قرابت متحد او څنګه تقسیم دی کوو. فصل فی اولادهم د دې صنف رابع چې کوم د اولاد ذکر کوي. د دوی دپاره چې کوم د اولاد مو د هغه اصنافو ثلاثو دپاره هم اولادو خو د اصنافو ثلاثو اولاد نه ذکر کوو او د دوی اولاد ذکر کوي. وجه دا ده چې په هغه اصنافو ثلاثو کې د اصول اطلاق په اولاد باندې کیږي او دلته د اصول اطلاق په فروع باندې نه کیږي. مثال لبنې صنف ستا لور وه د هغې بچي نو څنګه چې ستا نوسۍ وه د لور لور دا په ذیل ارحامو کې وه د دې نوسۍ به هم ستا نوسۍ وي او د دې نوسۍ د نوسۍ کړوسۍ کودی شي هم ستا نوسۍ ده حقه د نسوۍ اطلاق پې کېږي نو ځکه بچي پکې هلته داخل دویم قسم دی وی اجداد او جدات یې ساقطه وو نو څنګه چې ستا د مور پلار نیکه وو نو دغه رنګې بره پسې ځه د مور پلار نیکه وو نو د مور د پلار دې نیکه دی د هغې پلار هم نیکه دی د هغې د مور پلار هم نیکه دی د هغې د مور پلار هم نیکه دی زه پسې غونډې کولې دي دا رنګې نیاګانې دي د پلار مور دا چې کوم دی د پلار مور جدی ساقطه اوس دا چې کوم دی پسې بره ځي د هغې د پلار مور امنیا ده د هغې د پلار مور امنیا ده داسې چې بره پسې ځي نو دا یې اطلاق پې کېږي. دریم قسم چې کوم مثال په طور ستا د ورور بچي ورېرې وي نو دا دې مریره وه د ورېرې لور مریره ده د هغې بچی مریره ده دارنګې د خور بچي خورزي و د هغې بچي خورزي د هغې بچي خورزي داسې اطلاق پې کېدل نو ځکه هلته اولاد ته ضرورت نه و. په خلاف د دې نه دلته چې کوم دی د پلار خور وه نو عمه وه هغه ترور وه نو لور دا عمه نه دی ماما و د مور رور ماما و د مور خور ماسی وه دا ماما و او دا ماسی وه. اوس د دې بچی چې کوم دی هغه ماما دی نه خو ماما نه دی د هغې بچی ماما دی نه دی نو چونکې ماما خو صرف هغه چې د مور رورو د اولاد باندې د هغوی اطلاق نه کېدو چې نه کېدو نو ځکه مستقل په صنف رابع کې ورسره اولاد ذکر کوي. یوه دویمه دا ده چې ګوره په اصنافو کې صنف رابع دا بعید دی او چې هر کله موږ دلته اولاد ذکر کو دا ذیل ارحامو کې حسابوو او حصه اخلي نو هلته په هغه اصنافو ثلاثو کې هغو قریب دي د هغوی اولاد په طریق اولاد سره ذیل ارحام دی او حصه اخیستی شي چې دا بعید و صنف رابع او د دې اولاد دا په ذیل ارحامو کې د حصه اخلي نو هغه اصناف ثلاثه
هغه خو قریب وو هغه په طریق اولاد سره ذی الارحام دي او حصہ اغستی شي نو ځکه صرف رابع ذکر کو او هغه اقسام ثلاثه او اولاد ذکر کړي نه لري الحكم فيهم حکم په دې کې کل حکم په صنف الاول صنف اول کې دې څنګه خبره کړې و هغه څنګه اعني اولاهم بالمیراث اقربهم الى الميت کم چې میت ته اقرب وي نو مثال په تور دا د ترور زوی دی نو دا قریب او بل خواته د ترور د لور زوی دی نو ترور زوی قریب دی که یو د ماما چې کوم دی لور ده او بل د ماسی د لور زوی دی د ماما د لور قریبه ده هغه د ماسی د لور زوی هغه لرې دی نو اقربهم الى الميت من اي جهه كان هغه که د هر جهت نه وي که د ترودیانو مسله او که د ماماګانو د ماسیانو مسله وان استوت في القرب او که دی په قرب کې برابر وي وکانه حیز قرابتهم چې په قرب کې برابر وي خو شرط به دی چې حیز یې هم برابر وي که حیز نه وي مثال یو د پلار نسب دی بل د مور نسب دی هغه تاوس وی به تقسیم کوو د پلار والا له خپل حصه ورکوو د مور والا له خپل حصه ورکوو مثال یو د ترور زوی پاتې شو بل د ماما زوی پاتې شو نو داسې نه و چې برابر دي تقسیم نه د ترور زوی له به حصه د پلار د برخې ورکوو او د ماما د زوی له به د مور حصې برخې ورکوو اوس که داسې وشي چې دا یو اخیاتی عام دی دا اخیاتی عام نوسی پاتې شوی دی او بل دی خوا عیانی ده او که علاتی ده عامه ده او د هغوی چې کوم دی نوسی او نسی پاتې شوي دي یعنې اوس دا په نسب حیز یو دی قرابت کې برابر دي نو بیا به تقسیم په دی وکړي وان استووا فی القرب وکان حیز قرابته متحده فمن كانت له قوة القرابة بدل توګورو قوت قرابت ته نو چې کوم عیانی دي دا به مقدمي په علاتی مقدم په اخیافي قوة القرابة فهو أولى بالإجماع وإن استوى في القرب والقرابة او کدا سي مسلې چې قرب هم برابر دي دو مثال په دو واسطو سره تاته قرب دی او قرابت هم یو شان د پلار نسب دی او کان حیز قرابته متحده او حیز د قرابت هم چې کوم دغه متحد دی ټول عیانی دي ټول علاتی دي نو په ولد العصبه بیا دی وخت ولد د عصبه اولاد د هغه نه چې هغه ولد د ذی الارحام وي ولد د عصبی کبنت العم د تر لور ده نو تر دی عصبه لوري ذی الارحام وکدا خدا لوري چې کوم د عصبه لور شولا و ابن العمه اول چې کوم د ابن العمه د ترور لور زوی دی اوس اگر چې الګ دی خدا د تور زوی دی مور ذی الارحام وکدا نه پدې دو کې بنت العم دا جینه غوره ده د ابن العمینا ځکه بنت العم د عصبه لور ده او ابن العمه دا خو د ذی الارحام لور ده نو دا به اولۍ ده بنت العم کلاهما لاب و ام کدا عیانی وي او لاب یا لعائلاتی وي نو المال كله تمام مال ورکول شي لبنت العم وجد لانها ولد العصبه خپل ارزه ته متن کې وای نو ځکه مې ته وای شي اخیره کې پیدا نور ګران نه دا ولد عصبه ده او ان كان احدهما لاب و ام او کدا سی وی چې یو پکې عیانی وي والاخر لاب بل پکې علاتی وي نبی المال كله لمن كان له قوه القرابه دا به عیانی د پر ترجیح وي ځکه د پر قوت قرابت ده په ظاهر روایت دا ظاهر روایت ده قیاسا علی خاله دا قیاس ده په دې مسلې باندې خاله لاب یو چې کم ده خاله راشي لاب دا او بل طرف ته مع کونها ولد ذی رحم ځکه چې خاله لاب دا ستا د نیکه لور ده او د مور پلار دا جد فاسد ده خاله سوي خو د مور خور وي کنه دا د مور خور ستا څه کېږي ستا د نیکه لور ده او دغه نیکه چې د مور پلار دی دا جد فاسد دی نو دا خاله لأم مع کونها ولد دا چې کوم دی اولاد من الخاله لأم مع کونها سره د دینه چې دا خاله چې وي دا چې کوم دی دا ولد الوارث وارثه دی ځکه چې دا د بل طرف ته وګوره د مور طرف ته وګوره دا د مور وا نو د هغه نیا چې د مور وا ستا مور هم لور ده او دی هم لور ده او د مور دا چې کوم دی ذیل فرایضو کې وي هغه د لپاره خصوص وي دا وارثه ده نو دا خاله دا د وارث چې کوم دی خود دین اولاد صد هغه خاله لابن ده قياسا على خالة لأب مع كونها ولد ذي رحم نو ترجیح پکې ملاو شو دی بل د پاره چې دا ولد د وارث ده
ځکه لأن ترجیح لمعنن کله ترجیح داسې وي چې په دې شخص کې په خپله وي او کله ترجیح داسې وي چې دا د بل د وجې نه میلاویږي نو دی فرمایي ترجیح لمعنن فيه چې هغه په دې کې وي هو قوة القرابت چې هغه قوت قرابت دی نو دا اولاد د ترجیح نه لمعنن فی غیره وګوره دا خاله لابن چې راواخلي دا علاتی ده او دا بله چې کوم دی راولي خاله لابن د خالي لامن د اخیافي ده نو که د خالي لابن ته وګورې دا عیاني شوله او خاله لامن چې راولي دا اخیافي شوه ذات ته چې نظر وکړي نو یو دی علاتی ده او دا بل اخیافي دی په علاتی او په اخیافیو کې قوت چا دپاره علاتیو دپاره دا ترجیح په اعتبار د ذات سره ځکه یو علاتی دی او بل اخیافي دی دا ترجیح په اعتبار د ذات سره ده یو دویمه ترجیح واسطې ته وګورو هغه واسطه دا ده چې کومه خاله لابن وه لامن وه او بله خاله لابن وه نو دا خاله لابن هغه له ترجیح چې کوم دی نه وي ځکه دا ولد د ذی رحم دی ولد د ذی رحم څه دی چې هغه د مور پلار دی د مور پلار دا ذی الارحامو کې دی نو دا خاله لابن چې راولي دا د ذی رحم بچی دی او دا بله خاله لامن چې راولي دا ستا د مور دا د ذی الفرایضو چې کوم دی نسبت دی نو دته ترجیح میلاویږي په دې باندې چې د نیا لور ده ځکه خیافي ده او نیا وارثه ده او مخکې چې کوم دی هغه ستا د نیکه لور وه نو هغه ذی الارحامو کې نو که واسطې ته وګوري بیا دا دویمه راجح ده ځکه چې کومه خاله لامن ده دا د وارث لور ده او مخکینی مرجوحه ده ځکه چې هغه د جد فاسد لور ده او که خپل ذات ته وګوري نو هغه علاتی ده او دا اخیافي ده بیا هغه راجح ده په دې باندې خیال کې راله خبره مخکینی چې کوم خاله لابن راوالي او دا دویمه چې کومه خاله لامن راوالي یو په دې کې ترجیح ذاتی دی او بل ترجیح د وساطت دی خاله لابن ته چې وګوري دا ستا د نیکه لور ده او نیکه دي چې کوم د مور پلارو جد فاسدو نو که دې خوا ته وګورو هغه تاسو چې میلاویږي نو د ذی رحم په وساطت باندې ولې بل طرف ته چې وګوري د نیکه لور ده نو دا علاتی ده ذات ته وګوري علاتی واسطې ته وګوري ذی رحم او دې بل ته چې وګوري خاله لامن دا ستا د نیا لور ده نو که واسطې ته وګورې نه ذی الفرایضو کې ده دا د ذی الفرایض لور ده او مخکې د ذی رحم لور وه نو دا راجح ده ولې بل خوا چې وګورې دا اخیافي د صرف مور کې ده نو بیا هغه راجح ده نو ترجیح په کوم ورکو یو ترجیح ذاتی ده چې هغه علاتی ده او د اخیافي دویم ترجیح وساطي ده هغه واسطه چې کوم دی د ذی رحم ده او دا واسطه د ذی الفرض ده نو دا ترجیح چې په اعتبار د خپل ذات سره دا اقوا د هغې نه ده چې کومه ترجیح میلاویږي په واسطې سره نو ځکه تېنه خاله لابن هغه اقوا شوه د خالې لامن نه مع کونها سره دی نه چې دا ولد د وارث ده ځکه لأن ترجیحها لمعنن فيه هغه خاله لابن له چې کومه ترجیح د هغه د معنا د وجې نه فيه په ده کې په خپل موجود ده چې عیاني ده وهو قوة القرابة أولى دا أولاد من الترجيح لمعنن في غيره چې هغه د وجې د غیر نه میلاویږي وهو الادلاء چې هغه واسطه ده بالوارث دا ظاهر روایتو وقال بعضهم او چا پکې دا ویل المال كله لبنت العم دا ټول مال ورکولی شي بنتې د عم لابن ته ځکه لأنها ولد العصبه دا ولد د عصبه ده وان استووا في القرب او کچرې په قرابت کې دا برابر وي د دوانو مثال په طور د مړي سره قرابت په دوه واسطو باندې دی خو اخواته حیز مختلف دی ولكن اختلف حیز قرابتهم حیز د قرابت مختلف دی یو د پلار نسب دی بل د مور دی نو بیا په دې کې فلا اعتبار لقوة القرابتي بیا دلته قوت قرابت له اعتبار نشته دی چې مثال دا عمه ده او دا عیانی ده او دی خوا خاله ده دا اخیافي ده دغه ترجیح له اعتبار نشته بلکې به دا تقسیم کې په هغه حصو د پلار او د مور باندې فلا اعتبار لقوة القرابة ولا لولد العصبة في ظاهر رواية قياسا على عمة لأب دا قياس دا فأغا عمي لأبن باني چه أبن أمن كوي مع كونها ذات قرابتين چه دا لأبن أمن دا او دي سرسر ولد الوارث او دا ولد وارث دا من الجهتين هي ليست بأولاد دا عما أولاد دا من الخال لأبنا دا خالي لأبنا أو لأمين لأمنا
وجه دا چې دا خاله د مور سالي او هغه عمه د هغه د پلار سالي لكن الثلثين لیکن دلته به تقسیم داسې کو چې ثلثین به ورکوو لمن یدلی بقرابة الاب کم چې دته نسبت کېږي په قرابت د اب باندې هغه ته ثلثین ورکوو دا حصه د پلار ده او کم چې خالی دی هغې ته ورکوو ثلث دا حصه د مور ده بیا په یعتبر فیهم قوة القرابه کومه چې حصه عمه واغسته هلته بیا قوت قرابت ګوره چې کم عیاني وي مقدم په علاتي باندې او بیا پکې دویم به ترجیح مې ثم ولد العصبه بیا ترجیح ورکولی شي په ولد د عصبیت سره او ثلث به ورکولی شي لمن یدلی بقرابة الام هغه چاته چې هغې اطلاع په قرابت د ام سره کېږي بیا په دې کې به خپله وتعتبر فیهم قوة القرابه بیا په دې کې به ځان د قوت قرابت به ګوري چې عیاني مقدم شي په علاتي او علاتي مقدم شي په اقیافي دا خو تا د پلار حصه د مور حصه د هغې د ورکړه د ماماګانو ته او دې تروریانو ته اوس چې په دوی کې تقسیم کېږي نو څنګه به کوو وي هغه قسم اول کې ابو یوسف رحمه الله تقسیم څنګه وی لاندې فروعو ته راکوزېده همدغه فروعو ته کتل د هغوی عدد ته کتل په هغوی باندې تقسیم دی تا چې ورکړه حصه د پلار ثلثین عمو ته نو دا یوه عمه ده د هغې چې کوم دی بچي دي بیا د هغو بچي دي بله عمه ده د هغوی بچي دي دارنګې عمې اخیافي دی د هغې هلکان او جینکې دي آخر ته به کوم شي ابو یوسف سے فرمایي هغه ځای کې به تقسیم وکړي په هغه رؤوسو باندې څنګه چې هلته په قسم اول کې وی او محمد رحمه الله دی فرمایي چې دا د عامې بچي او بل خواته چې کوم دی عام اخیافي د هغه بچي دي آیا دا ذکور اناس برابر روان دي او که نه په کوم ځای کې اختلاف پیدا شو چې څه مذکر او څه مؤنث دي هغه ځای کې به تقسیم کړي بیا به ذکور یوه طایفه کې انوس به بله طایفه کې بیا به داسې نقل کې د هغه بچو ته څنګه چې هلته په قسم اول کې تقسیم و هغه شانې دلته هم وي بیا ده ثم عند ابي يوسف ابو يوسف رحمه الله فرمایي ما اصاب كل فريق کم چې ورسېږي هر فریق ته چې هغه عمي دی او خالي دي ليقسم على ابدان فروعهم دا تقسیمولی شي په ابدانو د فروعو د هغوی په دغه فروعو کې به تقسیم کړي خو مع اعتبار عدد الجهات عدد د جهات پکې معتبر دی خو فی الفروع او عند محمد رحمه الله چې تقسیم ويقسم المال على اول بطن اختلف اول بطن چې کوم ځای کې اختلاف پیدا شوی که هغه د ترور بچي دي او که د ترور نوسي دي په ده کې اختلاف خو هغه هلکان او جینکو باندې تقسیم و خو عدد پکې د لاندې نه برخیږي مع اعتبار عدد الفروع عدد د فروع دا معتبر وي اول جهاد فی الاصول کما فی الصنف الاول خجی دا خو ذوی الارحام اقسام اربعه دي پکې معلوم کړل کله دا نه د مړي ترم نشته نو بس وکړو وینا نه تر ورکیږي نه ښه کله دې مړي تر نشته د پلار تر خو به یې کړه حق را پیدا کړه ځکه چې دا مخکینی اقسام نشته څلورم قسم ته راغلی چې تروریانې وې دا نشته نو دې نه بر لاړ شه د نیکه چې کوم دی تروریانې وګوره که نه د نیکه ماماګان او ماسیان وګوره یاره چې دا خوب نشته نو د چا نه پیدا و پسې بر لاړ شه د ور نیکه چې کوم دی تروریانې وګوره د هغه ماسیانې او ماماګان وګوره دا هم نه د هغې نه پسې بره ځه نو اخر چې ته بیا آدم علیه السلام ته ورسې هغه ځای کې به تروریانې که نه هغه تروریانې دې شوې هغه د ماماګانو شو حق ولې ورکړه ثم ينتقل هذا بما نقل کولی شي دا حکم الى جهه عمومه ابوي هغه ترونه چې کوم د مور او پلار ته وخؤولتهم او ماماګانو ته د مور په نسب هم برځي د مور د چالور وه ستا ماماګانو یاره چې هغه نشته دی نو دا نیا به دې د چالوري که نه د هغې ورونه وګوره که نه او که دغه نیا چې کوم دی د هغې ورونه هم نشته دی نو دا نیا به یې د چالوري که نه د هغې ورونه به یې که نه داسې پسې برابر ځي وخؤولتهما ثم الى اولادهم دارنګې به د هر یو اولاد ته بیا نقل کې ثم الى جهه عمومه ابويه بیا د پلار ترونو ته لاړ شه وخؤولتهما ثم الى اولادهم كما في العصبات فصل في الخنثى خنثى چې کوم دی دې ته شریعت کې ویلی شي خنثی مشکل یو مسله د خنثی مشکل د هغه تاسو فقه کې وایي او دویم وراثت د خنثی مشکل د هغه بدل ته وایي مسله دی یو ماشوم داسې پیدا شو چې هغه سره دواړه عالي دي هم د هلک او هم د جینۍ نو دا ما او تا ته مشکل دی الله ته مشکل نه دی د الله په ریز باندې یا هلک دی یا جینۍ ده خو ما او تا ته پته نه دی وجه دا ده چې د الله تقسیم کم دی نو هغه صرف په دوو کې راغلی دی دا راغلی یهب لمن یشاء اناثا
ویهب لمن یشاء الذکورا انسانان یا سړی وي او یا ښځه وي دا قدوی د دې نه بل پکې نه نو دا الله په نسبت باندې یا الګ دی او یا جینۍ ده خو ما ته پته نه لګي چې ګورو یو پکې دغه سورې هم شته او بل خوا چې ګورو اخوا ته سره زیاتي غوښه بل هم پکې شته نو دا دواړه اندامونه پکې دي نو اوس موږ ته پته نه لګي چې دته څه شی ووایو نو بیا فقه کې مسله وایي چې وبګورو دا میتیازې د کمې لارې نه کوي نو چې د کمې لارې نه میتیازې کولې عقل اعتبار دی وجه دا ده چې اصل اولا فایده اهمه د دې لارې هغه میتیازې کول دي دا اهمه لار ده دا یو لومبنۍ پیدا ده او اهمه پیدا پکې دا ده اوس که داسې وي چې دی د دواړو نه میتیازې کوي نو بیا به وګورو اول میتیازې د کم نه راځي که د جینۍ په لار راتللې نو پته لګي دا جینۍ ده او دې بل طرف ته ناسې سوری شوی دی په دې پیپ کې دې میتیازې راوالي دي او که اول د الک په لار میتیازې راتللې اوس دا الک دی اصل پیپ دا دی خو دې بل طرف ته کې سوری شوی دی خوا ته نه هم بهیږي او که نه داسې وي چې د دواړو نه برغ یو شانتې راځي نو بس خبره مشکله شو دې نه قلار شه اوس به ته انتظار وکړو انتظار به وکړو چې عمر ووړي وړاندې په ده کې نشانات د الک ښکاره کېږي که د جینۍ که نشانات پکې د الک ښکاره شول مثال احتلام د الک په لار باندې کېږي وایي که ته چې که دی ورانه یې کړی احبال یې کړی دی او دس پې واخوته د الک په لار واخوته پته لګي الک دی او که نشانات پکې د جینۍ ښکاره شول حبل رالی چرته روانه یې کړی و چې که د امید پیدا شوه احتلام په دقه لار باندې واخوته همدارنګې چې کوم دی سینې شروع شولې همدارنګې ماهواره شروع شوله پته لګي اوس جینۍ ده دې پر به انتظار کوو او که نه دې عمر ته ورسېده یوه نشانې هم نشته هغه شانتې دیوال ګرځي نه د الک نشانه شته او نه د جینۍ یا داسې وشول چې نشانې پیدا شو دواړه په ډبل پیدا شولې یو طرف ته سینې دي بل خوا ته چې کوم دی انتشار هم کې راځي نو ډبل شول اوس چې کوم دی موږ حیران یو نه موږ ته جواب نشته دا اوس شو خنسا المشکل الینا موږ ته خبره مشکله شوه موږ نشو معلومولی د الله په علم کې یو شی دی یا الک یا جینۍ بس نور ته قلار شه نور ته قلار شه چې کوم دی موږ ته پته نشته ښه چې اوس دا خو به ته قلار شو نو دوی خو ته څه وکړه دی مړ شي یا یې پلار مړ شو دله څه شی ورکو نو اوس به یې راشي سراجي ته نو میراث مسله خیر ده دلته معلومه که نو فرمایي دا چې للخنثی المشکل اقل النصیبین د ده به په نصیبینو کې کمه حصه وي یعنی اسوأ الحالین چې کم په دوه حالتو کې کم کمزورې حالتو عند ابي حنیفه رحمه الله تعالی و اصحابه او د هغه د ملګرو وهو قول عامة الصحابه دا د عامو صحابه قول دی رضوان الله تعالی علیهم هو علیه الفتوا او په دې باندې فتوا اوم ده معنا دا ده دا وګوره الک شي د لپاره صحیح حصه میلاوي او که جینۍ شوه صحیح حصه یې میلاویږي نو ښکاره ده چې د جینۍ حصه کمه وي په جینۍ حساب که دقه ورکه نور لانجې مه جوړوه جینۍ حساب که دا سړی مړ شو یو زوی پاتې شو یوې لور پاتې شوې ده او بل خنثی مشکل پاتې شو د امام صاحب جمهور صحابه وایي مال څلور ځای که دوی ځای پکې د الک ته ورکړه او یوه حصه د الک شول او بله حصه د جینۍ شو او بل د خنثی مشکل شوله دا هغه اسوأ الحالین دی د امام صاحب په قول کې هېڅ مسله نشته بس خبره بې غباره ده نو فرمایي دا چې وعلیه الفتوا او دې باندې فتوا هم ده مثال کما اذا ترک ابنا و بنتا و خنثی یو سړی مړ شو زوی پاتې شو لورې پاتې شو خنثی مشکل پاتې شو نو للخنثی دې خنثی ته ورکوو نصیب بنت نصیبه د بنتې ورکوو ځکه لانه متیقن جینۍ خو یقینا ده هلکوالي کې شک دی چې په هلکوالي کې شک دی په شک باندې حصې نشو ورکولی بس څلور ځای به شي دوه حصې د هلک شوې او دا دوه حصې کې یوه د جینۍ او بل د خنثی دا ستا مذهب په دغه ځای پوره شو دا وړاندې شعبي صاحب یوه خبره بله کړې ده دا نه زموږ مذهب دی او نه په دې باندې موږ عمل کوو خو هسې کتاب والا دا ټکی راغستی دی زموږ مذهب دغه دی چې دا خنثی مشکل جینۍ حساب کو حصه ورکړه بس بې غباره ده للذکر مثل حظ الانثیین مسله ته معلومه ده نور درې جینۍ کوي دا ورسره څلورمه جینۍ حساب کړه بله یوه جینۍ دا ورسره دویمه حساب کړه هلکان دوه دي او که درې دي هلکان حساب او دا ورسره جینۍ حساب او چې کوم دی وراثت یا قشان دی نه
خو د شعبي و خبره ده چې کوم دی هغه شعبي په خبره کې زموږ صاحبانو لږ تحقیق کړی دی نه هغه تحقیق تاته ذکر کوي دا صرف تا تشخیص ذهني دی نور زموږ مذهب دی کې څه کار دا شعبي خبر ده موږ د هغه څه مذهب والا خو نه یو دی فرمایي وعند شعبي دا یو محدث دی شعبي او تابعي دی وهو قول ابن عباس دا د عبدالله صاحب قول دی رضی الله عنهما هغه وایي للخنثا خنثا ته به ورکوو نصف نصیبین د دواړو حصو نیمه دله به ورکې نیمهیي د الک او دله به ورکې نیمهیي د جینې نو نه د الک او نه د جینې که په دې دواړو منځ کې دې ویشته الک ته چې کوم حصه میلاوي ده د هغه نیمه ورکه جینې ته څه میلاویږي نیمه د هغې ورکه مثال په طور دغه مخکینی صورت کې الک دی او جینې د خنثا ده نو الک له ورکوو به طور مثال روغه حصه جینې له ورکوو نیمه حصه نو دله به ورکې نیمهیي د نصیبینو د الک حصه نیمه که نه هغه نیمه وله ورکه او جینۍ څونه اخیستې وه نیمه هغه نیمه که حقه مله ورکه نو نیمه د الک حصه شوله او نیمه د جینۍ نو الک له ورکه به طوري مثال څلور نیمه څونه د دوه دا دوه به ورکه خنثا ته جینۍ ته دې ورکول او خو ضرور په نیمه وه نو چې د الک څلورو د جینۍ څونه دي دوه دوه به جینۍ ته ورکې اوس به د جینۍ نیمهیي حصه نور هم پیدا کړي چې هغه ربع ده دا به ورکړي خنثا ته نو په څلور به میلاویږي الک ته درې به میلاویږي خنثا ته دوه به میلاویږي جینۍ ته نو په دې کې ربع راځي نو مسله به لاړه شي نهو ته مال به نهه ځای کې څلور به ترېنه ورکړي الک ته درې به ترېنه ورکړي خنثا ته او دوه به ترېنه ورکړي جینۍ ته نو دی فرمایي چې امام ابو یوسف صاحب د هغه تشریح کوي داسې فرمایي نو نصف النصیبین بالمنازعه واختلفا به اختلاف کړی دی چې کوم د زموږ دوه امامانو په تخریج قول شعبي د شعبي د قول په تشریح کې نو ابو یوسف صاحب داسې فرمایي للابن سهم زوی ته به یوه حصه ورکړي روغه وللبنت نصف سهم دله به ورکړي نیمه حصه وللخنثى او خنثا ته به ورکړي ثلاثة ارباع سهمین درې ربعې د حصې به ورکړي درې ربعې تا ته مې وایي چې دته درې ربعې جینۍ ته دوه ربعې هلک ته څلور ربعې وجه دا لأن الخنثى يستحق سهما دا خنثا به مستحق د پوره حصې و د هلک په شان ته ان کان ذکران که دی هلک وی یو احتمال پکې دام دی او دا به مستحق و نصف سهمین د نیمې حصې به مستحق ان کان انثى که دا جینۍ وي نو اوس موږ ته خو پته نه لګېږي نو چې نه لګېږي نو موږ د هر یو نیم نیم وله ورکه او هذا متیقنونو دا یقیني خبر ده نو فیأخذ دی به واخلي نصف النصیبین ام به د الک نیمه والي د الک څلورو نو دوه به والي او ام به د جینۍ نیمه والي د جینۍ دوه و د هغه نه به یو والي دا یو الفاظ ابو یوسف صاحب فرمایي په نورو الفاظو کې داسې ووایه او النصف المتیقن دې خنثا ته ورکه نیمهیي یقیني خو کېږي ځکه جینۍ خو ده نو نیم خو کېږي الک ته دې ورکړه څلور جینۍ ته دې ورکړه دوه دې خنثا ته هم دوه ورکړه ځکه د دوه نه خو حصه کمه نه ده کم از کم جینۍ خو به یي که نه نو دا نیم ول ورکړه متیقن اوس په دې باقي نیمه کې د جګړه ده دی وایي زه الک یم دا نیم پسې نور هم راکړه چې د الک سره برابر شم او هغه الک او جینۍ نه ورکړي یو ته یي نه ته خو جینۍ نو نیم خو یې واغسته او په دې نیم کې نیزا ده نو چې نیزا ده دا د نیزا والا پې نیم ده نو نیم به وله بل ورکړي نو درې به شي ولرو او بالنسبه المتيقن دله ورکړه نیم متيقنه مع النسب دا هغه نیم وله بیا ورکړه المتنازع چې په کم کې نزاع ده نو فصارت له ثلاثة ارباع ده دپاره به وګرځېږي درې ربعې ومجموع الانصبا او پوره غونډې حصې به چې کوم دی سهمان و ربع سهمین دوه حصې به روغې وي ځکه چې نیمه جینۍ واغسته نیمه دې خنثا واغسته پوره یې شوله او یوه حصه د هلک د دوه شولې او دې خنثا پکې بله هم اغستې وه نو ربع پکې هغه وه نو مسله راغله چې کوم دی کسر ربعي راغلی او چې کوم مسله کې کسر ربعي راشي دا صحیح به کسر ته واړی نو چې دوه روغ دي او یو پکې ربع ده نو دا یو روغ هم په اربعه وکړه دا بل روغ هم په اربعه وکړه نو اته به ربع شي یوه ربع ده د نهه ربع به حاصل شي لأنه يعتبر السهام ځکه ابو یوسف رحمه الله معتبر وي دا حصې والعول او عول پکې معتبر وي وتصحیح او بیا دا صحیح وي من 9 د نهو نه صحیح وي نهو کې به څلور د الک شي درې به د خنثا شي او دوه به د جینۍ شي او نقول یا بل دریم طریقې باندې د ابو یوسف رحمه الله د قول نو داسې هم تعبیر کولی شي یا داسې ووایه للابن سهمان هلک دپاره دوه حصې دي
وللبنت سهم او د جینې دپاره یوه حصه ده خنثی له هم یوه حصه ورکوي یوه خو یقیني ده په دې یوه حصه کې د جګړه ده وللخنثی نصف نصیبین هغه دپاره به نصف د دواړو حصو ورکړي نو نیمه به ورکړي او دا نیمه ورته بیا نیمه کا وهو سهم هغه سهم دی ونصف سهمین دا د ابو یوسف رحمه الله قوله وقال محمد امام محمد رحمه الله د شعبي د قول تشریح بل شاد دی کوي هغه وایي یو ځل به دا خنثی الګ جوړ کړي او مسله به جوړه کړي یو ځل به د خنثی الګ مقرر کړي مسله به جوړه کړي الګ له به هم حصه ورکړي د خنثی الګ له به هم حصه ورکړي او بل سره جینۍ د هغه له به حصه ورکړي بیا به دا خنثی جینۍ وګرځي بیا به خنثی جینۍ وګرځي بیا به مسله جوړه کړي الګ له به حصه ورکړي جینۍ له به هم ورکړي او دا خنثی چې تا جینۍ حسابه کړې د له به هم حصه ورکړي یو مسله شوله په تقدیر د ذکورت د دې خنثی باندې او بله مسله شوله په تقدیر د انوثت باندې او په دواړو کې تقسیم وشو د هغې نه پس به وګورې هغه د ذکورت تصحیح ته او د دې انوثت تصحیح ته چې دې منځ کې څه نسبت دی که نسبت د موافقتو وفق به راوالي او په دې بل کې به یې ضرب کړي او که نسبت د مباینتو دا کل به راوالي او په دې بل کل کې به یې ضرب کړي بیا چې کوم دی چې څه ترې نه حاصل شو دا به بیا په دواړو مسئلتینو کې ضرب کړي ټوټل چې راووتو اوس چې کومه حصه وه د ذکورت هغه به رالی او په انوثت حصو کې به یې ضربې او د چا چې حصه وه د انوثت نه هغه به رالی په تصحیح د ذکورت کې به یې ضربې حصه به ترې ورکړي دا یو مفهوم دی مثال ته راواړوه مثال یې تا ته ذکر کوو یو الګ دی یوه جینۍ ده او بل خنثی دی مسله به جوړه کړه په تقدیر د ذکورت باندې چې دا خنثی ته مذکر حساب کې یو الګ دی یو الګ خنثی شو یو سره جینۍ شوه داسې شو که نه ښه اوس مسله جوړه کړو نو دوه هلکان یوه جینۍ ده او چې دوه هلکان یوه جینۍ نو مال به څو تقسیموو رؤوس اعتبار یې 15 دي نو دوه رأسه دا دی دوه رأسه دا دی یوه دا ده جینۍ ده نو مال په 15 شو دوه حصې د الګ دوه حصې د خنثی یوه حصه د جینۍ تصحیح د مسلې چا نه راله د 15 نه دا یوه تصحیح د 15 نه راله په تقدیر د ذکورت د دې خنثی باندې دا به یو طرف ته کېږي اوس دویم راواله دا انثی څه وګرځوه جینۍ وګرځوه خنثی ښه جي اوس بیا وګورو یو الګ دی او دوه جینکې دي ځکه یوه جینۍ بله دی او بیا خنثی شوله که نه یو الګ دی او دوه جینکې دي او چې سړی مړ شي یو عضوي شي او دوې لوریانې شي نو مال په څو تقسیمېږي په څلورو دوه به ورکړي الګ ته یو به ورکړي دې جینۍ ته بل به ورکړي دې جینۍ ته بله تصحیح میلاو شوله په تقدیر د انوثت باندې تصحیح د چا نه راله د څلورو نه یوه تصحیح جوړه شوله د ذکورت نه 15 بله تصحیح جوړه شوه د انوثت د خنثی نه 4 اوس د دې تصحیحینو منځ کې نسبت وګورو تصحیحینو منځ کې چې نسبت وګورو یو 4 دی بل 15 4 او 5 کې تباین دی دا کل په کل کې ضرب کړه که چېرې توافق وی بیا به دې وفق ضربه وو 4 5 20 جوړ شول اوس ولګېږه دا ضبط که په تصحیحینو کې یوه تصحیح دا وه او بله تصحیح دا وه نو دا تصحیحین دوه دي دوه تصحیح مې جوړې کړې نه وي اوس دا راواله چې تا دا یوه تصحیح په بله تصحیح کې ضرب کړه دې نه چې کوم دی 4 5 20 اوس 20 راواله دا ضرب که په تصحیحینو کې چې دو دي 2 20 40 نو 40 ته خبره ورسېدله اوس به وګورو کم ځای کې چې دله حصه وه د ذکورت نه هغه راله ضربه په انوثت کې او چې کم ځای کې حصه وه د انوثت نه هغه راله ضربه په ذکورت کې او هغه له برخه ورکوه طریقه ته یاده شوله چې کومه حصه وه د ذکورت نه هغه رالو په تصحیح د انوثت کې او تصحیح د انوثت هغه رالو په تصحیح د ذکورت کې ضربه وه ښه چې دې خوا تصحیح د ذکورت وه دوه هلکان او یوه جینۍ وه هلک سره څونه و 15 نه راغله سره باندې الګ سره 2 د بل الګ سره 2 جینۍ سره یو چې کله د ذکورت مسله 15 نه وکړه او د تصحیح د انوثت د چا نه وه 4 نه وه ښه د تصحیح د ذکورت نه چې راوالي الګ سره 2 دا 2 ضرب که په 4 کې 2 4 8 د الګ خنثی دپاره 2 2 4 8 دا د خنثی جینۍ سره چې کم دی 1 1 په 2 کې
دا 1 په 4 کې 4 نو 4 واغسته جینې نو 4 واغستل چې کم دی جینې 8 واغستل یو الګ 8 واغستل بل الګ ٹھیک شولا ټولې حصې څومره شولې 8 8 16 20 شولې ٹھیک شولا 20 تقسیم شو په 40 کې اوس راشو دی بل طرف ته د چا چې حصہ و د انوثت نه دا راخله او ضرب که هغه ذکورت کې انوثت د 4 نه الګ سره څو رسېدل 2 ضرب که په چا کې تصحیح د ذکورت د 5 نه وه 2 ضرب 5 نو 10 2 په 10 10 به ترې ورکړي بیا دې الګ ته الګ مخکې اغوستي وو څونه 8 اوس یې څونه واغوستل 10 8 او 10 18 په 40 کې به 18 الګ وایي او د انوثت د منسترینه چې 4 د خنثی سره څو یو دا یو اوس ضرب که چې کوم د هغه ذکورت په مسله کې چې 5 دي 1 په 5 کې 5 نو 5 ته خنثی ته ورکړه مخکې د خنثی سره څونه وو 8 جمع 5 13 خنثی 13 واغوستل اوس د جینۍ سره د ذکورت د انوثت د منسترینه څونه یو ضرب که په 5 کې 1 5 5 نو 5 او مخکې جینۍ څونه اغوستي وو 4 سره جمع که 9 الګ واغوستل 18 خنثی واغوستل 14 جینۍ واغوستل 8 اوس دی بل طرف ته مخکې 20 پوره شوي اوس په دې 20 کې 5 جینۍ 5 خنثی او 10 الګ 20 دا شو 40 پوره شو خو یو شی مسله باندې کجي نو محمد رحمه الله فرمایي یاخذ الخنثی خنثی به الی خمسه المال دا به په مال کې 2 خمسه الی ان کان ذکرن یو ځل به دا مقرر کې الګ به دا خنثی به الګ وګرځي چې خنثی د الګ وګرځي یو الګ سره بل دی یو جینۍ د یو الګ دا شو نو 2 لکار شو یو جینۍ شو او چې 2 لکار شي یو جینۍ شي نو مال په څو تقسیمیږي په 15 2 پکې د الګ دی یو پکې د جینۍ دی او 2 پکې د خنثی شو د 2 په 15 کې دا خمسه شول کنه شو نو دا به علی خمسه د مال ان کان ذکرن دا غ تصحیح ده په تقدیر د ذکورت باندې چې مال به په 15 تقسیمه تصحیح د 4 15 نه راځي او دا خنثی و ربع المال ان کان انثى دا به ربع علی کچری دا جینۍ شي همدغه مثال کې کدا خنثی ته جینۍ ویا نو یو الګ دی یو جینۍ دا یو جینۍ سره دا شون یو الګ او 2 جینۍ کې شي او یو الګ او 2 جینۍ کې شي مال تقسیمیږي په سلورو باندې 2 پکې د الګ وي یو پکې د خنثی دی ته ربع وینو نو فیاخذو دا به اخلي نصف النصیبین اوس به د خنثی ته ورکو په 2 حصو کې به نیم ورکو او وذالک دا چې نیم ورکوله نو دا خمس و سمن یو ځل به د سمن اخلي 8 او بل ځل به د الی 15 به اعتبار الحالین په یو حال باندې تا الګ وګرځو 8 اغوستي دي بل حال باندې تا جینۍ وګرځوله 15 اغوستي دي وتصح من 40 مسله به صحیح کېږي د 40 دا 40 ته څنګه ورسو وهو المجتمع دا هغه چې جمع کېږي من ضرب احدى المسألتين یو مسله به ضربې چې هغه د ذکورت ده په دې بله مسله کې چې د انوثت ده یو مسله به ضرب کې وهي 4 دا مسله د انوثت وه فی الاخرى په دې بله مسله کې چې هغه د ذکورت وه وهي 5 نو 4 5 20 او ثم فی الحالتين بیا به دا ضرب کې په حالتینو کې حالتین 2 دي نو 2 20 40 بیا فمن کان له شیء د چا چې حصې من الخمسه د چا چې حصې وي د تصحیح د ذکورت نه هغه به ضربه په تصحیح د انوثت کې نو د چا چې حصې من الخمسه چې ذکورت دی فمضروب فی الاربعه ومن کان له شیء او د چا چې حصې من الاربعه د تصحیح د انوثت نه حصہ وا فمضروب فی الخمسه دا به ضربه په مسلې د ذکورت کې فسوارت الخنثى بنا په دې بغرض د خنثى د پر من الضربین 13 سهما وللابن 18 سهما وللبنت 9 اسهم.